أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. درود شريف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو او د دې عظیم اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، د تنگی خلق خوش قسمت خلق دی او با برکت خلق دی. دما خو تنگی سره ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی او که زه دروایم چې د تنگی دا خلق ما ته د خپل ورونو او د خپلو دوستانو په شان ښکاري او دا تنګي راته خپل دویم کور ښکاري، نو دا به بده نه. خوشقسمته په دې چې تاسو کې الحمدلله د دین ګڼ شمېر مدرسې موجود دي او د هغې مدرسو ټول انتظام تاسو برداشت کوئ. ستاسو تقریبا په هر جومات کې د قرآن شریف درس دی، چا کې د ناظرې دی او چا کې د حفظ، او ستاسو په جماعتونو کې هر عالم الحمدلله د قرآن شریف د تفسیر درسونه کوي او دا د اوس نه دي، دا د هغه مخکې زمانې نه حضرت مولانا حبیب الله جان صاحب، حضرت مولانا رحمت الله جان صاحب او د حضرت مولانا ظهورالحق صاحب والد صاحب، حضرت مولانا هدایت الحق صاحب رحمهم الله، او داسې ګڼ شمېر علما دلته تېر شوي دي او د دې ولس او د قوم د دین او د شریعت او د اسلام خدمت یې کړی. نن هم د حضرت مولانا ظهورالحق صاحب دي د مجدهم د مدرسې مدرسه هدایت الاسلام د هغې د ماشومانو د 53 ماشومانو ختمونه دي. 53 واړه د دې مدرسې نه فارغ شو او ستاسو کورونه به پرې رڼا شي که خیر انشاءالله العظیم. او دا دومره عظیمه اجتماع د هغه قرآن شریف په خوشحالۍ کې ده او د مدرسې اخري دستاربندي ده او ستاسو د قرآن سره مینه چې په هغې کې ډېر ګران قدر محترم علما هم راغلي دي، میلمانه هم راغلي دي او زموږ ډېر ګران دوست او زما ډېر قیمتي او دروند میلمه او ډېر نږدې زموږ د چارسدې ډي پي او صاحب محترم حاجی محمد نذیر خانقی هم تشریف راوړلی. بالخصوص زه د هغه مشکور یم په دې هم کې د جلسه کې د ماشومانو سره شرکت وکړو او د قرآن د بچو سره په یو صف او په یو میز کې کېناستل. دا د هغه د دین او د اسلام او د اسلامي غیرت جذبه ده. الله دې مزید هم ترقي او برکتونه وکړي. زموږ دغه صاحب سره خوښي زموږ سره په پور کښېني، زموږ طالبانو سره یو ځای کښېني او زموږ طالبان چې کوم د قرآن نه فارغېږي د هغې په خوشحالۍ د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړي. او الحمدلله دې چې راغلي دي نو زموږ په ذهنه کې امن و امان هم ډېر بهتر صورت دی الحمدلله. د مخکې په نسبت امن و امان ډېر کنټرول دی او ډېر محنت خواري کوي، ډېرې منډې وایي. ټیم هم ورله خدای ښه ټیم ورکړی دی. د سره چې کومه سلطنان دي او ډیسپیګان دي یا ایسچوګان دي نو ډېر ښه انحماق سره زموږ د ذلې خدمت کوو. موږ به ورسره شاته ولاړ وي انشاءالله. موږ به ورته دعاګانې کوو. امن د دې ملک او د ذلې دا د دوی ضرورت نه دی، دا زموږ ضرورت دی. امن زموږ دپاره پکار دی، د قوم دپاره پکار دی، د قوم بچو له پکار دی او د قوم مشرانو له پکار دی. نو موږ د الله نه خوشحاله یو په دې او دله به دعا کوو. زما خو د حج ملګری دی، یو ځای را سره 40 څه کم خیر هغه ورځو کې کمې وې، یو ځای پاتې شوی دی او ډېر پرې خوشحاله یم الحمدلله. الله دې ولې په ژوند کې او په عمر کې برکت واچوي او الله دې ولې مزید ترقی ورکړي.
وخت کم دی بس د قرآن شریف متعلق درته یو څو ضروري خبرې کول غواړم. قرآن شریف د خدای پاک خبرې دي. څنګه زه خبرې کوم داسې رب العالمین هم خبرې کوي. دومره فرق دی چې زه په دې خپلو خبرو کې ژبې ته او شونډو ته او تالو ته محتاج یم. بې د شونډو او د ژبې نه زه خبرې نشم کولی. او الله په خپلو خبرو کې ژبې ته او شونډو ته او تالو ته محتاج نه دی. زه م اورېدل کوم الله م کوي. زه په اورېدو کې غوږ ته او د غوږ پردې ته محتاج یم. الله په اورېدو کې غوږ ته او د غوږ پردې ته محتاج نه دی. زم لیدل کوم الله م کوي سمیع او بصیر دی. زه په لیدو کې سترګې ته او د سترګې پردې ته محتاج یم. او الله په خپلو لیدلو کې سترګې ته او د سترګې پردې ته محتاج نه دی. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. د خدای په شان څوک شته دی نه. اورېدونکی هم دی او لیدونکی هم دی. نو الله قسم خوري په قرآن شریف کې والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول الفصل. دا قرآن شریف زما خبرې دي. دا هغه خبرې دي چې حق یې د باطل نه جدا کړ او حق یې وځل او ځلند ستوري ته جوړ کړ او باطل یې میټاو کړ. دې قرآن سره چې څوک نه ساتي ټول زه به راته لنډ ووایم. زه چې راچا خوښ یم زما خبرې به یې خوښ. نو قرآن د خدای خبرې دي. نو که الله د چا خوښ د الله خبرې به یې خوښې. زما د خبرو چې څوک قدر کوي عزت کوي خدمت کوي نو زه به ترې خوشحاله یم. دا ما سره مینه ده. نو چې څوک د الله د کتاب د قرآن شریف خدمت کوي او د قرآن شریف مینه ساتي دا د الله سره مینه ده. الله به ترې خوشحاله. علامه احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دې تېر شوی دی په لاهور کې او مفسر قرآن او د قرآن ډېر لوی تفسیر یې کړی. ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه یو ځل تپوس وکړ. ما ویل یاره دا لاهوري صاحب متعلق موږ اورو چې دی صاحب کشف چې دا حقیقت دی او که دا کف دی. هسې چا مشوره کړې. نو شمس الحق افغاني رحمت الله علیه په خپله زمانه کې دارالعلوم دیوبند کې شیخ التفسیر پاتې شوی. هغه د خپلې زمانې ته علماو به وایي د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې په دغه دور کې د هغه نه لوی عالم بللو. نو ما دا اصلي مشوره ورته حقیقت دی. ما یې ته ویل بلکل حقیقت دی. دلته به کشف کېده. دا الله بعضې بندګانو ته د دې زړه په سترګو هغه شی وښیي چې په دې سترګو نه ښکاري. پیغمبر ته هم ښیي د پیغمبر معجزه پیغمبر ته چې وښیي او چې عام نیک انسان ته وښیي دا د هغه کرامت دی. زړه ته بعضې وخت الله یو خبره تاله مچوي. هلکه چغې به ته نه وې خبره خلاصه بعضې وخت کې انسان ته زړه ته یو خبره راشي. تاسو خپله محسوسوئ نیکانو ته وهدیناهم النجدین قرآن شریف کې الله فرمایي. نو ته ویې لکه ورته مې بېګا دا خبره راغلې وه خو هغسې حقیقت وښه. دا الله د انسان د زړه ته دلته فرشته کېنولې ده. یو خوا شیطان دی بل خوا فرشته ده. دا فرشته ورته نیکي ورکوي دا شیطان ورته ګناه کوي. د پیغمبر مبارک حدیث. نو ما وی دلته کشف کېده وی یو وی دوه خبرې دلته د ده د کشف کو دا ومورې. دا مې د علامه شمس الحق افغاني صاحب نه اورېدلي. وی یو ځل جومات کې ناست و یا خپله خانقاه یا درس کې یو سړی وله راغی. ورته یې ویل ستا په ګاونډ کې پړوس کې دوه کسه مړه دي. موږ جنازه یو ټیم مقرر کړې ده جنازه آپ پڑھائیں جنازه به یې تاسو کوئ. ده ویل بلکل ٹھیک تھا. نو دی ورته وی لاهوري صاحب وی ایک جنت کو گیا ایک دوزخ کو. خو غټ علما ناست وو. هغې ویل صاحب دا دې څه وایي د غیب علم خو الله سره د څوک د غیب علم ما سوا د الله نه بل چا ته ثابتوي. دا خو غټ جرم دی ډېره لویه ګناه ده. قرآن کې الله وایي لا یعلم الغیب الا هو. دا دې څه وایي؟ بس میں نے کہا آپ پوچھ لیں. ما وایي تاسو یې تپوس کوئ. دا د غیب علم نه دی دې ته کشف وایي. دا کله چې خدای وغواړي سړي تړه ته واچوي او کله ونه غواړي نه اچوي. او دا د اسبابو په نظر کې نور د جنتي او د دوزخي علم یو الله سره دی بل چا سره دی. دا زمونږ ایمان دی.
څومره چې د غیبو خبرونه دي هغه الله ورکوي پیغمبر د پیغمبر بمونه راکوي او د غیبو علم دا صرف د الله سره خاص دی بل چا سره نه مخلوق ته به مونږ د غیبو علم نه ثابتو دا زمونږ ایمان زمونږ نظریه او زمونږ عقیده خو د اسبابو په تناظر کې ویلی شي لکه دلته یو سړی دی مظلوم مړ کو چې وویشته زه به د اسبابو په تناظر کې هم خیره شهید شم دا زه ویلی شم یا یو سړی اور باندې وسوځېده نو د اسبابو په تناظر کې ویلی شم یا لکه پیغمبر مبارک فرمایي الحریق شهید اور چې وسوځي شهید شو زه دا ویلی شم د شهید مرتبه هغه جنت دی یا اوس چې په کشمیر کې کم خلک د هندو د لاسه وژلي کېږي او یا په فلسطین کې کم مسلمانان او بچي او ښځې شهیدان کېږي زه ویلی شم د اسبابو په نظر چې دا شهیدان د خدای به جنت ورکوي باقي د غیب علم الله سره دی زه به اسبابو ته کوم هغه وی جنت کو گیا دوزخ کو نو ملګرو وی دا دې څه وی چې معلومات یې واخیستل نو یو کس مرې ته پنده چولې وه خودکشي کړې وه او د اسبابو په تناظر کې چې خودکشي څوک وکړي دوزخ ته لاړ او بل کس هغه اکسیډنټ کې مړو نو حضور پاک فرمایي صاحب الحدم شهید اکسیډنټ والا شهید دی په دغه تناظر کې کشف وشو دته او ده وی یو ځل یو سړي بوته جومات ته چې راځه ما جومات جوړ کړی پہلی نماز آپ پڑھائیں گے لومړی مونځ به پکې تکې وی چې لاهوري صاحب سنګ جومات ته وردن نه شو هغه جومات ډېر ښایسته جوړ کړی ډېر مزهدار د لاهور کې اوس هم که تاسو راغئ نو ښایسته جوماتونه د پنجابیان جوړوي یا کراچۍ ته دا بل اوستل یم زما یو څو بیانم نو په کراچۍ کې مهاجر وه چې کوم خاص ځای دی هلته مې بیان و د جمعې یاره څه ناشنا جومات داسې قیمتي نخرې یې په هغه جومات کړی وې سیګان خو وړې خبرې دي چې هغې کې کوم قالینونو په دیوالونو کوم ټایلونه لګولو زه حیران شوم ما دا لکه دا جومات وي دا دلته زمونږ د خلکو جوړ کړی ازبکستان کې بالکل د ازبکستان په زړه کې چې کوم دی چوکه ته تاسو وایئ هلته یو جومات ما ولیدل لاړم ما پکې لمونځ وکړو په جیرګونو جومات دی پکې دننه ولم تلې ده او هغه جومات او چان جومات یو مې په دغه کې لیدلی دی په اماراتو کې شیخ زید جوړ کړی دی ډېر زبردست جومات یو مې هغه ولید ما دا چا جوړ کړی دی حکومت وی دا د روس یو مسلمان تاجر دی د تیلو دا ځای م هغه اخیستی او دا جومات هم هغه جوړ کړی دی زما په خیال د ګیرګونو پیسه دا تکړه دي دا پنجابیان او دا خلک په دې جوماتونو کې په دې کې ما زموږ پښتانه په مالي عبادت کې بیا بیکار دي بدني عبادت کې موږ ښه یو هغه خلک بیا بدني عبادت کې نه دي هغې ته چې روژه وی پټان جانې روزه جانې او بیا په سیند کې د روژې په میاشت کې په دې دغه کې د سارو په دې منډو کې شربتونه هم خرڅېږي او هوټل هم کړی خلک خوري هغوی خوراک کوي زمونږ پښتون الحمدلله په بدني عبادت کې ډېر تکړه دی ښه بوډا به سپینګرې به ډاکټر به ورته وایي ستا شوګر دی روژه مه نیسه او دی به یې خامخا نیسي ډاکټر ورته وایي تاله اودس ممنوع دی تیمم وه یاره وایي دی په اودس کوم ځان مړ کړي خو هغه روژه نیسي په بدني عبادت کې زموږ خلک تکړه دي مالي کې بیا زموږ خلک نه دی شوي جوماتونو له چندې او لوډ سپیکرې او دا زما د بلا نه بلې شي په سوداګو د پاسه یې لوډ سپیکر تړلی وي او چغې وایي خدای مو بخا او جومات ته چنده راوړئ په دې لارو کې ګرځي کوڅو کې ګرځي زه دا غیر مسلم به کوم ورسونه خاندي د تاسو د لور واده خو په لکونو روپۍ پې لګوئ چنده خو په خپله برادرۍ کې نه غوښته چې د دوی د واده په لکونو لګئ چې کور جوړی په کروڑونو روپۍ لګئ او د جومات ته د خدای کور او مدرسې له چندې او بیا هغه چندو والا دا ګورې روایتي سوالګر دي ګورې زه ورته ګورې دا ویم چې دا په سوداګو کې ګرځي او دا په موټر وي لوډ سپیکر یې لګلي د دوی حوصله شوقي نه کوي دوی د چندې مه ورکوي دا جومات سپکوي دا دین سپکوي دا ما اورېدلي بیا ته چغه وایي خدای مو بخا لانکي 10 روپۍ راوړې خدایه ته واړه جنت والا ورکړې نو خدای دې کور د میردین جومات کا اته دې هغه له په 10 روپۍ ورکړل موږ به په سارا شپې کوو موږ به چاته او جنتونه خو اته نه دي
جنتونه بې شمېرې دروازې ته یو مې لیده په دې شېرګړ کې ما د بیان ته تلم هغه لګیا و هغه وی خدای وبخښه که نغدي د چرګو هګۍ راوړی هیوه د ظالم بچیا ښه فارموله دې راټینګه کړې ځکه د چرګو هګۍ زنانو سره خو وي د ماشومانو هګۍ را او بیا چې زه بیان وکړه روان وم یو هګۍ اوس په سترګو ړوند زمونږ د کلي کې جومات ته مې سپېره چنده غوښته او ټوله به یې خوړه هګۍ له کس ورکړه او په خولې کې مه راواړوله ما ډرایور ته ویلې ګور مخکې شه چې ولې محفل ده شیخ صاحب دی مې بند کړ لوډ سپیکر مې خوار شي جومات ته د خلکو نه انډې غواړي او سکې یې په خپله دومره چالاکو په دې مری لاس کېښود وي داسې چغې وایسي دا روایتي چندو والا د دین سپکاوی دی او زما ګمان دا د ډیپیو صاحب ناست دی چې قانونا هم دا جرم دی نو ما یو پولیس افسر ته وویل دا نیسئ ولې نه دا پکړاو کې ده ونیسئ دین سپکوي جمعه سپکوي وایي موږ په مولیانو کافر کې موږ نه کار ګورو وایي ته راسره شه بیا راسره یو ملا صاحب روز ټول ځله جیل کې جمعه بهر کې زمارو زمونږ دا پولیس والارونه خو زمونږ دوستان دي زمونږ وروڼه دي د دې معاشرې بچي دي او الحمدلله نن د دې غټو غټو افسرانو بچي په مدرسو کې داخل دي داسې غټ پولیس افسران درته وکړي چې د هغې په کور کې د جنګو مدرسې روانې دي ما ته پته او نن تاسو ته پته ده ستاسو چیف اف آرمي سټاف د قرآن شریف حافظ دی اوس خو هغه شی ختم شي اوس دا نه شي ویلی چې د قرآن ته نه شي ویلی زموږ سره میټینګ و وایي دا د قرآن شریف حافظ دی یو مولانا صاحب یې تپوس وکړه دا قرآن دې کوم خیال کړی دی وایي زه تلم په ډیوټۍ کې مکې مکرمې ته دا عجیبه ده دا ووایه دا ما په خپله اورېدلي هم څه واته کسانو عالمان د پاکستان په سطح د هغې ورسره یو ځای کې میټینګ و وایي دا مې په مکه مکرمه کې خاص په مسجد حرام کې یاد کړی خو تفصیل هم ولا ورځي دا حقیقت دی خبرې چې کولې نو تقریر عثماني غوندې سړی راسره په مجلس کې ناست نو دا اوس هغه فرق ختم شو پخوا به هلکه سوات مولا باجوړ مولا او کابل مولا د سوات حافظ صاحب او د کابل حافظ صاحب او د باجوړ حافظ صاحب اوس الحمدلله ستا ګډ ګډ خانان ستا لوی لوی مشران ستا د فوج او د پولیس او د کالج پرنسپلان او د هغې بچي الحمدلله د قرآن حافظان دا د خدای فضل دی توجه ورکړئ د خدای قرآن ته خو دا قصې دا چندې او چنده غوښتلو نه بغیر خو مدرسه نه چلېږي او نه جومات نو په طریقه چنده د عزت په شکل کې چنده غوښتل ورشئ وګورئ نن په پنجابیانو د خدای په مالیاتو کې رحم دی او په سندیانو او دارنګې کراچیوالو رحم دی دا ولې رحم دی هغوی په مالیاتو کې سخیان دي جوماتونه په خپله جوړوي د جوماتونو بیلونه موږ هغه شی په موږ کې نشته دی بهر کیف چې لاهوري صاحب جومات ته لاړ بیا وویل بہت خوبصورت مسجد ہے دیر اعلیٰ مزیدار کاش کے حالات پیسوں پہ نہ بنا ہوتا نو هغه سیټ ته چې داسې ګوته یې وړه وایي دغسې مولیان راوړی چې ټونګکی دي تارا ورته علمي مونځ به کې هغه راته ارامخور وایي یقین وکړه دا د افغاني صاحب الفاظ دي دا د هغه الفاظ دي وایي اسیټ وی کہ حضرت نے سچ فرمایا ٹھیک یہ مجھے پتا ہے میرے بچوں اور میری بیوی کو بھی پتا نہیں میرے پاس سود کا کچھ رقم تھا میں نے کہا آؤ اس پر مسجد بنا کر کوئی نماز تو پڑے گا اس میں سود کا پیسوں میں ما وی میں حضرت دادت چې به کشف کېده دا ورته ولې کېده په دغه زمانه کې خو ډېر لوی علما دا د هغه الفاظو افغاني صاحب وی د قرآن شریف خدمت یې کړی دی 45 سال د قرآن شریف خدمت کړی دی تفسیر جیل میں بھی اور ریل میں بھی لاره کې مو په کوڅه کې په کوټه کې او په بار میدان او په صحن کې یو شان د قرآن شریف خدمت کړی دی د خدای د قرآن به یو سړی خدمت کوي د سره به د الله مینه دي علماءونو ته قرآن عمل پکار قرآن ته ځان نږدې کې او په قرآن عمل وکړي او یو بل سره واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا یو بل سره شیر و شکر کې ورورولي په خپل منځ کې جوړه کړي زه اوس یو میاشت مخکې جاپان ته تللی وم او د جاپان دوره به یې و دغه ځای نه واپس رالم
یقین په خدای وکړه چې د جاپان د دغې کافرو غیر مسلمو کوم اخلاق به ولیدل زه حیران شوم سوچ کې پرېوتم هلته مې بیانونه مو کړل تقریرونه مې مو کړل خپلو ته مې مو کړل هغې ته مې مو کړل شپه ورځ مې وکړل او چې هغې کې کوم اخلاق دروغ پکې بلکل نشته پېژنې نه دروغ دوکه پکې بلکل نشته دوکه چې تا باندې ګاډې خرڅوي ورته پته ولګي چې ته عیب نه بیانې در باندې نه خرڅوي دا حقیقت ده زمونږ ډېر خلک هلته دا کاروبار کوي وایي مونږ باندې لیسنس یې مونږ له کینسل کړی چې تا ته زه وایم چې په دې ګاډي کې کرښه ده ته ولې بل ته نه وایې چې دې کې کرښه ده ته عیب ولې پټې زه درته عیب ښکاره کوم او د هغه عیب د وجې شی ارزان در کوم یقینو کې مونږ ورته وایو چې دې ګاډي کې خو د کرښې مرخې نشته وایي ما چې چا ناغشتی دی هغه دا شی را کړی دا سیګرټ دی او بیګرټ دی کې کرښې شته هلکه موقت نشته بس وروره دی ارزان در هلته یو هندوانه د پاکستان په 10,000 په 12,000 روپۍ خرڅېږي ګراني پکې ډېره ده یو باغ ته د هندوانو ډاړ هلته مې یو هندوانه روچته کړه روچته مې کړه په هغې دا زیړ داغ و هغه سړی ما ته وایي دا کېره دا نه خرڅه ما ولې وایي دا بیماره ده اوس هلکه دا داغونه خو زموږ په ټولو هندوانو وي ځمکې سره کې ولګي پوستکي زیړ دي دننه خو ټیک ما وی زه اخلم پیسې در کوم وی ولې در باندې مریض شی خرڅ کوم که ما ورته ډېر وویل هغه وایي دا بیماره ده ناجوړه کوي یاره که زه خورم ما نه ناجوړه کوي پیسې در کوم زما په مخ کې کاڼ چت کوراوي بر او بس ما ته یې ختم دا زیړ داغ والا دي خربوزې د هندوانې دا هغوی د پټي نه وباسیم نه دا ماتئ وایي دا مارغان به څه خوري داسې مخلص په کور کې چې کوم د امرود هلته امرود ډېر زیات دي دا د قومي میوه ده دا ډېر زیات دي چې کوم دي له ګوتې نه وړي دا به دوړېږي ملکه دا ولې خو ښه ګران دي وایي دا مارغان او دا حیوانات دا به څه خوري داسې مخلص ضرر پکې بلکل نشته ستا ورشه ستا دلته کې کونسلران میران د صوبایي د قومي او د سینټ ممبرانو وګوره ورشه هلته به یقین په خدای وکړه خپله ورسره بېلچي کیاري ورسره و نفتي صفا کول وایي دا میر دی دا په خپله لګیا دی کار کوي عجیبه مخلوق د خدای دی حیران بشئ او خندا پکې دین پورې نشته ما په خپله په ټوکیو کې په کوڅو کې او په بازار کې خزانونه او کلوک جمع مې ورکړه بلکل په بازار کې ګڼ بازار او په هغې کې ودرېدم مرګور ته مې راځی دا مونځ کو او اذان مې وکړ د هلکانو جینکیو مې ګورم زه مې د ما یو څو سوچه دي فکره دي مې یو خو دې ښار او دې خاورې دې بوټو او دې کاڼو د الله نوم او د الله عظمت نه دی اورېدلی د الله د وحدانیت اواز دې نه دی اورېدلی زه یې ورته ورمه او بل الله به خوشحاله شي چې دلته زما د عظمت کومه دا خلک ګورم د دوی څه تاثر دی غاړې ته به شوګلې مسلمان ته به کتل داسې اشارې مشارې قطعا نه دي کړی قطعا یې مونږ اشارې نه دي کړی چې دا تاسو څه کوئ لارې را کړې ده ځای را کړی دی څادر یې راوړلی دی چې په دې خپل مونځ وکړي او هغوی وایي وایي زمونږ د کور نه زمونږ ملک مونږ ته زیات قدرمند دی وایي د خپل کور دونه خیال نه ساتي لکه د بل خیال دې ساتي وایي چې دا ملک یې مونږ به یو او زمونږ کور به یې دقسې د تاسو ته مرونو وایم دا زمونږ د ایمان نښه ده د ایمان دا ملک چې دی پاکستان ډېر ښکلی ملک مولا الله را کړی زه خو په ډېره دنیا ګرځېدلی خو ډېر ملکونه مې کتلي دي خو د پاکستان په شان ملک په ټوله دنیا کې نشته دی دا ډېر ښکلی ملک دی ډېر مزېدار ملک ډېر خشته ملک ډېر سرسبز او شاداب ملک لیکن افسوس دا دی چې مونږ د دې ملک نه مونږ قدر وکړو نو مونږ د مشرانو د ملک قدر وکړو او د مولانا بېلجګر صاحب خبره چېرته د سړي زوی په مونږ رانغې د پاسه چې هغه زمونږ دې ملک ته د خپل کور په نظر وګوري ملک چې مونږ به یو ملک چې زمونږ مدرسه به وي ملک چې زمونږ پټکې به وي ملک چې زمونږ ګیله به وي ملک چې زمونږ دارالعلوم به وي ملک چې زمونږ قرآن به وي ملک چې زمونږ د عزت به وي ورشئ په انډیا کې ګورو جومات ته چې بار ورځي ورته پولیس والا ډوډۍ به وي په قربانۍ کې هغوی غوا نشي حلالولی یو لوی فتنه یو شیر و شکر شی په قرآن عمل
ښکلي اخلاق ذاکرونه پیدا کړي. یوازې د قرآن تلاوت نه دی، د قرآن په تعلیماتو باندې عمل وکړئ او د اختلافاتو فرقهګري او فرقه داسې دونه له منځه وباسئ. یو قرآن دی زمونږ الحمدلله، یو الله دی او د الله د وحدانیت زمونږ ایمان دی، او یو پیغمبر دی ډېر ښکلي اخلاق یې راته قسم په خدای ښودلي دي، بهترین اخلاق استعمالول په قرآن باندې عمل کول او د قرآن د مخه یو بل سره اتفاق ساتل او د خپل ملک د خپل وطن خیال ساتل چې زمونږ دا وطن زمونږ دا ملک ابادي او زمونږ مدرسې ابادي او ټول ملګري چې څومره دلته ناست یې نن به یو وعده راسره کوئ چې روزانه به ټول د قرآن شریف تلاوت کوئ، لږ وخت ویوئ خو کوئ به خامخا کوئ به انشاءالله. درود الله سجد کوئ انشاءالله ووایئ، شوق سره ووایئ، شوق سره ووایئ. یو کار کوئ، یو بچی یو نسخې قرآن له ورکوئ، د قرآن حافظ او عالم ترېنه یو بچی نه، او د مدرسو سره د عالمانو سره مینه کوئ، په دې به د خپل رب خوشحالئ. زه بیا په آخر کې د محترم ورور حضرت مولانا ظهورالحق صاحب ډېره شکریه ادا کوم. ستاسو مشر دی د علاقې، ستاسو غم خادی پې خشتی او دا مدرسه هدایت الاسلام ته جوړ کړی دی او په ډېرو ډېرو ورځو کې ډېره ترقي وکړه. او ای د تنګي غیرتمندو ورونو، د تنګي سوچه مسلمانانو، او ظهور صاحب بابو جان وایي چې فیض محمد وي ظهور صاحب په ترسو نه وي، نو مونږ پې پام بد کې فیض محمد ته خو تکړی اوس مونږ له کار ګوري. په هر کې په ټول کال کې یو ځل دی غټې روجې پخ کړې دی لکه او غټې روجې پخ کړې دي، نور خو د ده جیب کې زیار لړم پروت دی، هغې ته خو لاس رسېدل ډېر ګران. نو په شریکه به که خیر وي ته ټول دا غټې روجې خورئ، ښه یو به هم ته نه دی. اوس بابوجان په خپله ورته غږ نه شي کولی، خو ما له کار ګوري. په هر کې مولانا ظهورالحق صاحب زمونږ قیمتي رول دی، ډېر خدمت کوي، الله یې دا مدرسه کامیابه کړي او تاسو دومره په ګڼ تعداد کې مسلمانان راغلی د قرآن په مینه راغلی یې. زه یو وارې بیا د تنګي د نومې مسلمان شکریه ادا کوم. د تنګي خلک ډېر عزتمند، ډېر قدرمند او ډېر دینداره خلک دي، زموږ ډېر خوشحاله کړه او نن ډېر برکات نصیب دعا کوي. الله دې ایمان قبول کړي، الله دې خپل حفاظت وکړي، الله دې ټول دیندار صالحان وکړي، الله د فتنو آفاتو ملیاتو اقامت وساتي، مدرسه هدایت الاسلام ته الله مزیده ترقي ورکړي. مولانا ظهورالحق صاحب د والدینو ته دعا کوي، زموږ د والدینو سره چې الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله تعالی مدرسه سره د قاریانو ته دعا کوي چې الله د قاریانو کامیاب کړي. بیا زموږ بیبي او صاحب ته دعا کوي هغې په عمر کې او الله تعالی په ټول کې برکت واچوي. او دا زما دوستان د مردان راغلي دي، حاجي صاحب دي، دا د مردان زموږ د عمرې دوستان دي، هغوی ته به خیر او برکت عافیتونه نصیب کړي. څومره دوستان دي، ریاض صاحب دي، ټول صحابیانو ته دعا کوي. دا به زمونږ پټ پټې دي او ګونه زمونږ دا پروګرام خو دوی رسوي مخلوق ته. الله دې خوشحاله کړي، الله دې برکات نصیب کړي برحمتک یا